هغې کې د موسی علیه السلام ذکر وشو ففررت منکم دغه آیات کریمه په دې صورت کې هم د موسی علیه السلام د قصې تفصیل کیږي نه دغه دویم مناسبت ته چې په هغې کې د موسی علیه السلام ذکر د واقعات وشو دلته هم دی او وی دا هغه آخري صورت دی خیال کې رااله که نه چې د هجرت په وخت کې دا نازل شوی دی دا آخري صورت دی د مکی صورتونو نه چې د دې د هجرت د کولو په وخت کې دا صورت نازل شوی دی د رابوغ په مقام کې رابوغو دا جحفه ورته وی جحفه چې کله نبی علیه السلام د رابوغ ته راورسېدو د هجرت په دوران کې نو مکه معظمه طرف ته وکتل جبرئیل علیه السلام ته فرمایل به معلومیږي دا چې په مکه پسې خپای او هغه طرف ته شاته ګوري نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې بشکا د کلی سره مینا دا فطری شی دی حضرت جبرئیل علیه السلام دا آیات کریمه د الله طرف نه راوړلو چې ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد زما پیغمبره چې دا قران پاک می تا نازل کړی دی زبتا د خپل ځای ته بیا واپس کوم الی معادن تر یو وخت پورې خیال کړه دغه څه وشول په اتم کال د هجرت باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د فاتح په حیثیت کې خپل کلی ته واپس لاړ خیال کړه الله جل شانه فرمایي تواسیم الله پاک ویږي په معنا د دې حروف تلک آیات الكتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسی منګل ولو پتا باندې واقعات موسی علیه السلام خبر د موسی علیه السلام او فرعون او د فرعون بالحق په یقین سره لقوم یؤمنون د چا لپاره ګلو دا قوم د لپاره چې ایمان لري ان فرعون علا فی الارض فرعون تکبر کو پزمکه د مصر کې وجعل اهلها شيعا ويغرزوا اهل د دې شيعا ډلې خلق ډلې یستضعف طائفه ضعیف غاڼه یو ډلې لرا منهم د دینا یو ډلې سکړه خپل رعیت دوه ډلې لکه زمونږ د حکومت خپل رعیت څخه دوه ډلې کوي دا دهشتګردي مولیان دي او دا سړي دا پاکان دي کوشش وکړه مولیان سکړه هغه دهشتګر کړه او دا نور سکړه د پاکان کوشش وکړه د قډلې چا جوړ کړلې د قډلې فرعون جوړ کړلې کوشش وکړه یو ډله ضعیفه غنلا طائفه منهم یو ډله د دینه یو ذبیو ابنا علال والبیت امن د دی ويستحي ژوندې به پرې خو دې نساء هم زنانه د دی انه بشکدا فرعون چې دی کان من المفسدين دی او د مفسدانو نه منورید او د مونږه اراده وا زمونږه اراده وا انمنا چې مونږ احسان وکړو علی الذين استضعفوا فدغ ضعیفانو باندې چې هغه ضعیف ګرځولي شوی دی په الارض پزمکه کې د دې اراده دا و چې د خلق ذلیل کی او زما اراده دا و چې د خلق د څه کما دا وچت کم دی لذا عزت ورک کوشش وکړه ونجلهم مونږه وګرځو دی لرا ائمتن امامان چې دی مونږه امامان کو د قومونو رهنمایان کو ونجلهم الوارثین مونږه وګرځو دی لرا وارثان دی لرا مونږه څوک وارثان د زمکو کو حکمرانان کو ونمکن لهم قدرت ور قدرتا فل ارض پسمکه کې ونوري فرعون مونږه وخیو فرعون تا وهامان او حامان ته وجنودهما لخر د دوړتا سو ته وخیو منهم د بني اسرائيلنا ما اغه خطر کانو یادرون چې داغي ندی را کولا زمون اراده داوا چې مونږ دې پاکان ولا عزت او حکومت ورکو او فرعون ته هغه شی وخیو چې د کم شینه غیریږي چې د کم شینه فرعونیان یریږي چې هغه سره حکومت غستل دي کوشش وکنا
او غلبه کول دي او خیو مونږه دي فرعونانو ته منهم د جانب د مسلمانانو نه ما خطر كانوا يحذرون چې دا غنه دي یریدل یا ما كانوا يحذرون هغه غلبه هغه قوت هغه حکومت چې دا غنه دي یرا کوله چې د کم شي نه دي یرا کوله خو شي به او دا هغه وته خو دله په کور ورته دشمن وساته موسی علیہ السلام یې سو دشمنو اي په کور باندې وته وساته او بیا لا د پوی د پاره یو دینار وای چې کم دی د ارش په د پاره یو دینار مقرر کړو داګه د مور د پاره په شي په تنخواه ولا جدا پاغه باندې مقرر کړل په چا باندې په فرعون یعنی خپل دشمن او تفکر باندې وساته او لا تنخواه په جدا مقرر ان را ولا تعدني امنګ مور تاسو واوحينا منګ وحي وکړه الى ام موسی مور د موسی عليه السلام ته ان ارضي چدا بچي ته ورکو دي بچیتا پیدا خپتاله کړ چې ته وېریږي په د باندې چې ته پوه شي چې را فرعونیان څه د وجه اراده کوي فالقيه بیا وګرځوا په لیمه ولا تخافي ولا تحزني يرګما غمجنېګما ان رادوه منګ واپس کوون کیو دی موسی عليه السلام لره اله کتاتا دا بچي به ته واپس کو وجائلو منګردون کیو دلرا من المرسلین د پیغمبرانو نه دته رسالت ورکوم یریګما چې دا بچي به فرعون او وجني لارم نشي وجلې پوه شي پکې چې زه نه وجنم الله وت فرمایي څوک به وجني فالتقطه راو چت کدلرا اولو فرعون هغه قوم د فرعون چارو چت کو فرعون نوکرانو هغه صندوق د دغه د نهر نسکو رواغست ليكون لهم د دې تلام العاقبت ویل شي چې عاقبتا شي د موسی عليه السلام د دې لپاره عدوان دشمن وحزنا او سبب د خفغان سبب د څه د خفغان ان فرعون بشک فرعون چې دی او هامان وجنودهما لخرج دي كانوا خاطئين دا مجرمانو دا ډېر خطا کار وقالت امراه فرعون او الخزر فرعون قرة عين لي دا يخواله دسترګي زما دي ولکه استاد پارا اون ته وای سړیا بچی دیا سیم نشته دی او زمام نشته دی شندیان دا لګ ډېر خیستا لګ دی دا زما دسترګو يخواله دي او ستا هم لا تقتلوه موجن دلرا عسى قريب ذا ان ينفعنا چې دی بنا پارا کې مونتا او نتخذه ولدا یا مونږ به مقرر کو په بچی سره دی به بچی کو وهم لا يشورون حالان کې دی نه پوهدل چې دا انجام بسي واصبح فؤاد ام موسی وګرځه د مور د موسی عليه السلام پاره را خالي یو نمور نمیسو یوها نز یوها نز تزال یوها نز ان کادت قریبه دا پاره من خالي د صبر نه ازله خالي شو ان کادت قریبه دا چې دا مور لته دی اظهارو کې د دې بچي دا زړه دومره غمجن شو چې قریبه د چتا چمای گاونډي خځتا ذکر وکي چې یا خورې ته خو په دې بچي باندې یریګه مدا چتا دا بچیرالا فرعونیان قتل نکی کوشش به لولا الربتنا کومګه نوې محکم کړي علی قلب حضرت دې ظلم ولا مضبوط کړي نه ورنه خځې چرته صبر کولې شي لتكونا چشیدا من المؤمنین د ایمان لرونکو نه ما ولا ظلم مضبوط کړو چې ایمان به مضبوط ساتي دا بچي دي دا فرعون او تیش نشو ویل وقالت لي اختي وی الخور دتا خور ته ولوي قصيه لغه نوم هم مریم د دې خور نوم مریم قصيه ته ورستو ځا پته پسې په دې صندوق پسې د ورستو ځا قصته ویل شي ورستو تلو تا قصوصا په قران پاک کې راغله وبصرت به عن جنوبين دی به نظر کاو دی ما شونته عن جنوبين د اړخنا دلره نه په نظر کاو چیرې دا صندوق غرقي او کنه غرسي وهم لا يشعرون علان کې دین پویدلو
ها نه پوهېده چېرې حقیقت حال څه دی. وحرمنا علیه المراجع مونږ حرام کړه په ده باندې تی ورکوونکې ښځې من قبلو د مخکې نه مونږ په نورې میندې پې مونږ حرامې کړلې. فقالت وویل دې مورې نه دې خورې هل ادلکم آیا تاسو ته رهنمایي وکړم علی اهل بیتن په یو کورنۍ باندې یکفلونه چې د دې ماشوم پرورش وکړي. یاره ما ته یو کورنۍ معلومه ده چې د هغې د پی چې دی نو هغه هر ماشوم اخلي. یکفلونه لکم چې هغه پرورش وکړي تاسو لره وهم له ناصحون او دوی به خیرخواه وي. خیرخواه به د ماشومانو به ډېر خیرخواهي کوي. فرددنا مونږ واپس کړه دې ماشوم لره الی امه مور د ده ته. ولې نور چې کوم دی نو فرعون د خدای دعوه کړې خو پیان یې نه و پیدا کړی. هلکه چې فرعون د خدای دعوه کوي نو یو څو ډبې خو د پوی وساته که نه پوه شوې پې که نه چې د ماشوم لی بیا ورکوې پوه شوې پې نه پیان یې چاته سرکاري نه و پیدا کړی پوه شوې پې که نه نه د پوی ضرورت و. د دې وجه نه موسی علیه السلام الله واپس کړه څه ته مور ته کې تقر عینها چې یخې شي سترګې د ده ولا تحزن غمجن نه شي ولتعلم چې دا پوه شي ان وعد الله حق چې بېشکه وعده د الله تعالی رښتینې ده ولکن اکثرهم لا یعلمون. ولما بلغ هر کله چې دی ورسېده اشده ځوانۍ خپلې ته دغه ځواني څومره وه بعد وی دا دینه مراد 3 کاله دا تفسیر د ابن عباس رضی الله تعالی عنہ. واستوا چې دی برابر شو په قوت کې په علم کې په قوت کې آتینا مونږ ورکړه دته حکمنا پیغمبري په 33 کال باندې وته مونږه پیغمبري وکړه. ادا پیغمبري په 33 کال باندې الله تعالی عیسی علیه السلام ته هم ورکړي. دا درې په دغه باندې 33 کال باندې دا نور پیغمبرانو ته هم دا ورکړي شي. غالبا سليمان علیه السلام دی خیال کراله او وعلما اور کړو موږ ته پیغمبري او کذالک نجزي المحسنين دارنګ موږ جزا ورکو صالحانو ته. ودخل المدینه علی حين غفلت داخل شو د خار ته په وخت د غفلت کې من علیا چې خلق غافلو چې حين غفلت په حين د غفلت کې من علیا د جانب د اهل د دینه خیال کراله په دا په حين د څه کې د غفلت کې حين د غفلت څه د غرمې وخت دغه وخت د غفلت وي. غفلت ته چاو د کلی د خلکو دی لکه د خپل کلی ته دغه فرعون د دې کلی نوم اونف دی. بیا هغه کلی ته داخل شو و دغه کلی بار دغه کلی نه دی خو هغه کلی ته روانو او هلته 2 سړي ولیدل. په وجد فیها رجلین وی مونږ په دغه کلی کې 2 سړي یقتتلان چې جګړه کوله. هذا دا یو چې من شیعته دا د قوم د موسی علیه السلام نو وهذا دا بل چې من عدوه دا د قوم د دشمن نو دا قبطیو دا یو دغه قبطیو دا بل قبطیو. پس تغاثه الذي طلب د مدد کو دنا هغه سړي من شیعته چې د قبیله د موسی علیه السلام نو على الذي په مقابله دا سړي کې من عدوه چې دشمنانو د دنو دغه چپتی د پریادو کو چاته موسی علیه السلام ته دا سړی ظالم دی دا ګډه په ما باندې وړي او زما د برداشت نه بار دی ما د دنه خلاص کړ. په وخت او موسی هو حضر موسی علیه السلام په سبانه وکز ویل شي څوک وهلو ته فقط علی الله فیصله وکړه په د باندې نو څوک سره داغه نه سالار شو. قال نو ویل موسی علیه السلام هذا من عمل الشیطان دا خو عمل د شیطان دی. یره بد مې وکړلو خیال کراله انه عدو مضل مبین بشک دا شیطان دشمن دی گمراه کوونکی دی ښکارا. دلته یو سوال پیدا کیږي چې دا خو د بد نه دی کړی عمل شیطان وته ولو دا خو د څه وو د حربي سره قتل کو او د حربي قتل خو څه دی روا دی پوه شئ به حربي قتل کو د حربي قتل څه دی روا دی. نه دی جواب دا دی پوه شئ به کنه چې معاهده 2 قسمه ده. یو معاهده قولی ده یو معاهده صدا عملی ده. نو
قولی معاهده خو دلته نه وشوي چې بای تاسو زما دشمنان یې که چار مې د باندې راشي نو ډب بدن او باس قولی معاهده خو نه وشوي خو عملی معاهده وا ولی چې موسی علیه السلام د دې په منځ کې اوسېده تر اتب ولا چاله دې پر فرعونیانو خیال نه عملی معاهده وا دغه عملی معاهده د وجنه دا قتل د ذمي دی او قتل د ذمي سره جرم دی قتل د ذمي سره جرم دی ځکه من عمل الشیطان وته قال بیا ویل ربي اے رب زما اني ظلمت نفسي ما ظلم کو په خپل ځان باندې اے خدایا ما دغه می قتل کو بے گناہ انسان می قتل کو فاغفر لي الله ما تبخشش وکي غفر له الله بخشش کو دتا ځکه چې غفار لمن تاب الله غفار دې کوشش وکړه خامخاسه کوي مغفرت انه هو الغفور الرحیم بشک دا الله تعالی غفور الرحیم دې قال ويل رب اے رب زما بما انعمت علی په سبب دې چې تا انعام کو په ما باندې خدای په ما دې انعام کو اما ته دې عظیم شان جرم سکو معاف فدان اكونا ز دعا کوم اے الله تعالی چې نه دې شمس ظهیر للمجرمین مددگار ته پاره د مجرمانو الله بیا د پاره ما د مجرمانو مددگار ما جوړه دا جرم خو مې وکړو چې د سپتی د پاره ما څوک قتل ک سپتی می قتل ک فدان اكونا دا جمله صدا دا لن په ډېر درې او څلور مانو سره راځي کنه دلته لن په معنا د دعا سره دی یعنی یا الله زستانه سوال کوم چې ما د مجرمانو مددگار مگر زو دې ته لنه دعایي ویل شي یو لنه نافیه ده خوشي د پاره د نفي د صدې د تعبید ده او بل د پاره د نفي د صدې د نفي تاکید د مستقبل ده او دا د پاره د نفي د پاره د نفي نه ده د صد پاره ده د دعا ده فاسوا فی المدینه پس د وخت کو په دغه خار کې خایفن چې یریدون کې وو په خار کې په دغه خار کې لک سات تیر کو په یری سره یترقبو چې انتظار کو چر ورن را په راځو کنه چې مرګ سره وو کې بیا خټینګې دل نه شي فاذا الذي استنصروا پسنا صفا هغه سړي چې طلب د مدد کړو د نه فل امسه پرون یسترو بیا وته چې وخی دغه تابت شر او پوښ به کنه بل بیا د بل سړي سره جنگ جوړ کړی دا یو کوئی کې خو ده کنه د بل سړي سره جنگ جوړ کړی دی موسی عليه السلام پوه شو چې دا سړی خو شریک غونډه کې دی پرونی شر کاو یو هم ولا کې خو پوښ به کنه و د بل سره شر جوړ کړی دی پوښ به او داغه چې موسی عليه السلام ور روان شو دې په ځان باندې پوښ چې هو دا د گزار مال را کوي پوښ به دا د لمات په گزار روان دي اورګه فلما اراد هر کله چې اراده وکړه ان یبتشا چې حمله وکي بالذي هغه سړي باندې هو عدو لهما چې هغه دشمن د دواړو دی قال اراده د چاو دا اراده نه و چې دغه وخم دا چپتی وخم اراده دا و چې د دې بل سړي د جنگ نیم څه کما خلاص کما پوښی به د خلاصون د پاره ور روان شو پوښی به قال نو دلته کې د چا کړه پوښی به وی یا موسی اے موسی علیہ السلام اتريد و تیرا دلره ان تفلنی چې قتل کې مال را کما قتلت نفسا بالامس څنګه چې تا قتل کړي دی یو سړی پرون دی یو قتل کړي دی نن په ما په سر روان حالان کې هغه موسی علیہ السلام په د په سر نو روان په چا په سر روان هغه قبطی په سر روان پوه شو به چې دا قبطیان زمونږ سړي ارزای کې زموږ سره شور کوي روان په قبطی بسې او د سره یاره پیدا شول چې دا ما وجه خیال کړه ان توریدو تیراده نلری الا ان تكون جبارا فی الارض مگر چې شی متکبر پزمکه کې او ما توریو تیراده نلری ان تكون من الصالحین چې تشهد صالحان ستا خو خیر دی پلاس کې د خیر نشه دی بس وخل بکینو پوښې به موسی علیہ السلام ته ووري وتبل پوښې به ولی چې خبره بار ته وته چر دا پرونه مرګ چا کړی دی دا موسی علیہ السلام کړی پوښې به
وجاء رجل من اقصى المدینه راغ یو سره دا اطراف د مدینه نه یسعى چې منډي والے قال یا موسی ویل اے موسی علیہ السلام ان المرأ بشک سرداران چې دي یاتمرون بکا مشورې کوي پتا سره لیقتلوک چتا اوجنی سے پرون دے قتل کړي دے پته ولګي دلا پوښې بکا ها نن پارلیمنت کې چې کم نه دغه پاس ولا پوښې بکا ایجنډا پکې پاس ولا ها چې دا پرونه قتل موسی علیہ السلام کړي دے او وای نه سای پوښې بکا چې بچتنه نشي پوښ دا سره وې څوک وې دا حزقیل علیه السلام دی ورستو بیا پیغمبر شوه ها د فرعون د ترزویو او پټ مسلمان ها راغنه موسی علیه السلام ته حال وی چې ستاسو گرفتاری اعلان شوه دی او دا تا ته مشوره در کوم چې ته پناش پوښ فخرج اوزا انی لک من الناس وین استاد پر د نصیحت کوونکو نه ما فخرج منها راوت موسی علیہ السلام دغه خارنا خائفن پیر سرا اوس موسی علیہ السلام څه کیږي ها شړون کیږي پوښه مفرور ګرځي پوښه وکړه او د دې علاقې نه وزي او په شاله باندې روان وې دا سوره مزالو پوښه وکړه دا اتورځي مسلسل حضرت موسی علیہ السلام دا چې کوم دینو دا پیاده مزل کړ او د دې ځاینا روان شو د مصر نه روان شو حتی چې دغه ته ورسېد څتا دغه د شعیب علیہ السلام کلی مدین ته چې کوم دینو ورسېد خیال کړه مدین ته ورسېد او پدار باندې وې د خوراک سنو پانی چې کم دینو هغه نوونو پانی به خړلې هغه سره دا جبه چاودلې وا او دا شونډې مبارکې سوي دا چاودلې او حتی چې لوګه باندې دغه تورځه دا چې کم دینه تیر شولې او د مدین ته ورسېد دا غي ذکر هغه کوي وې دا مدین اته منظره لري یو منزل غالبا دا یو پرسخي نو منزل چې کوم دی نه دا د مصر نه پوښې به کنه دا یو منزل 3 میلې نو پرسخ 3 میلې او منزل غالبا د دینم زیات دی پوښې به کنه منزل د دینم زیات دی نو کدرې میله شنو بیا 8 تل 24 سلیریش میله پاچله جوړیږي پوښې به کنه ولما توجه هر کله چې توجه وکړه موسی علیہ السلام تلقا مدینه طرف د مدین ته قال وی فرمایل عسى ربي قريبا چرب زما ان يهديني ما تلاغو سوا سبيل الشدلار الله ما ترحمای د شدلارو دا چې په دغه روان شو په توکل باندې روان شو او چونکه مخکې د الله نه سوال وکړو کنه چې خدای زما راهنمایي وکړي ما ته چې دلار د کامیابی لار وکړي چونکه دعا وکړه دعا الله تعالی قبلې دی الله چاته ورساو شعیب علیہ السلام ته ورساو چالتا ولا د واده تنظیم کوي بیا د واپسې تنظیم ولا کوي او بیا ول نبوتون ور کوي خیال کړه او دا دوی د موسی علیہ السلام لنبی امتحان خیال کړه دلته چې راورسېد د شعیب علیہ السلام کلی ته هلته کې ګډي بيځه خلکو چې کم دین هغه دا کولې وبکولې او د شعیب علیہ السلام دلونه وي دا غي سره ګډي بيځه وي هغه چې کم دینو دا
سر له بوتلې وي او بیا د اوبو دپاره راوستې وي او د هغې نمبر د اوبو هغه د ټولو نه وروستی و خیال کې راغله چا وله نمبر هم نه ورکاو ځکه نارینه ورسره نه و او حضرت شعیب علیه السلام خو په سترګو باندې معذوره شوی و هغه د دې قابل نه و چې ګډې بېځې خپلې وساتي خیال کې راغله بیا یو خوا کې وي بل کویو چې هغه کویی چې کوم دی نه هغه بنډار شوی و په هغې باندې ګټې پې د پاسه ایښودې وې تختې پې ایښودې وې هغه تختې به وي د 10 کسانو نه بغیر کمو کسانو هغه نشو اوچتولی دغه موسی علیه السلام چې کوم دی نو اوچتې کړلې او د هغې جنکو هغه ګډې بېځې څه کړلې هغه یې پې اوبه کړې دلته هغه مظلومانې او بېوسه ښکاره شولې د هغې امداد او دغه ځای کې د الله نه سوال هم کړی چې کله دا ګډې بېځې اوبه کړلې او دا جنکۍ سره د خپلو ګډو بېزو نه وختي خپل کور ته ورسېدې نور کله به د ماښام په تیاره کې رسېدلې او دغه ورځ باندې وختي ورسېدلې پلار چې تپوس وکړو وی بچو دا تاسو خو نن وختي راغلی څه چلو وی دغه شانتې یو نیک سړی و چې ته مسافر و او په مونږ یې طرز وکړو هغه کوی یې راته کولاو کړو او هغه د هغې نه سر لرې کړه ګټې ترې نه لرې کړلې چې هغه د 10 کسانو نه کم نه شو اوچتولی هغه یې اوچتې کړلې او مونږ ته یې دا ګډې بېځې اوبه کړلې نو مونږ د دې وجه نه چې کوم دی نو وختي خیال کړی لکه دا حضرت عمر رضی الله عنه یو اسناد سره دا حدیث نقل کړی دی عمر ابن میمون دا راوي دی هغه وایي چې دا اسناد صحیح سره دا ذکر کړی دی چې کله دا زنانه رخصت شولې او یعنی په دې وجه باندې چې موسی علیه السلام هغه کویه ورته کولاو کو او هغه اوبه چې کوم دی نو په ګډو بېزو باندې وسکولې بیا راغې یو ونې ته یو سوري ته او هلته یې دعا وکړله یا الله ډېر وږی ما ډېر تکلیف دی ما ته زما د رزق انتظام وکړو و دعا یې الله تعالی قبلوي د هغې بیان دی ولما توجه تلقاء مدین هر کله چې د توجه وکړه طرف ته مدین ته قال عسى ويل قريب ده چې رب زما ما ته رحمایي وکړي د چې د لارې ولما ورد ما مدین هر کله چې ورسېدې دی اوبو د مدین ته وجد علیه امة وی مونږ په دې باندې یو ډله من الناس د خلقو یسکون چې خپل څاروي اوبه کول ووجد من دونهم وی مونږ وړاندې د هغې نه امراتین 2 زنانه تذودانې چې خپل څاروي منې کول زو څه ته ویلی شي منع قال تپوس وکړو موسی علیه السلام ما خطبکما ستاسو څه کار دی تاسو دلته څه کوئ چې دا چې حیران دریان ولاړ یې حالته وویل دې دواړو خیال کې راغله معلومیږي دا چې دغه زمانه کې ستر دا فرض نو د خبرو ستر یا د مخ ستر دا څه فرض نو حالته دې دواړو وویل لا نسقي مونږ نه خړوبو د خپل څاروي حتی یستر الرعا او حتی چې واپس شي دا شپن کیانه رعا جمع د راعي ده و ابونا شیخ کبیر بابا زموږ چې دی بوډا جوړ دی فسقالهما د خړوب کړه د خپل څاروي دی د پاره ثم تولى بیا روان شو بیا واپس شو اله ذل د رسول ته فقال دعا وکړه دا دویمه دعا یو دعا ان يهديني سواء السبيل ده دا بل دعا رب ای رب زما انی لما انزلت هغه رزق دا چې ته نازل کې ماته من خیر د خیر رزق نه فقیر دې ته محتاج ما یا الله حلال رزق را تعالی کې د خیر نه مراد حلال رزق ګوره دومره مستر دی بیا پکې د خیر نو مخلدا د نبوت نه حالانکه عزت لپاره خو مردارم جایز ده چې دومره وږی شوی دی خو بیا هم سوال د څه کوي د حلال رزق کې کوشش فجاءت احداهما راغې دته احداهما یو د دغه دواړو خویندونه تمشي چې راتللې علی استحیاء سره د حیانه یو زنانه هغه دته رانږدې شوله او په حیا سره یو سره خبره وکړله قالت ویل ان ابي يدعوك پلار زما بلی تعالی را لیجیا کا چې تعالی جزا درکړي اجر ما سکای ترانه اجرت هغه مهنت اجرت هغه مهنت چې تا خلوب کړي دي ګډې دې زمونږه قال د خپل مزدوري عوض درکړي
فلما جاءوا هر کله چراغ موسی علیہ السلام شعیب علیہ السلام تا وقص علیه القصص بیان کړه ته بیان خپل بیان کړه ته سو هغه بیان خپل قال نو فرمایت شعیب علیہ السلام لا تخف مې ریګه قصه او توګل چې دغه شانته ها ما تقتل کړي دي اني قتلت منهم نفسا فاخاف ان يقتلون کوشش ویریګه ما نجوت من القوم الظالمين خلاص ولې د قوم ظالمانو نه یریګه ما د فرعون حکومت دلته نشته دی نه پتا پسې ورنټ راځي حالت احداهما هو یو دغه دوه جنکونه یا ابت ابلارا استاجر هدل اجرت ورکا ان خیر من استاجرت ورا داغه چانا چې ته ولا اجرت ورکې القوی هغه سره دی چې هغه مضبوط دی الامین امانتګر دی دا ډېر قوي امانتګر مسافر دی قوت خو ته د سنه معلوم شو د کوینا او امانت ته د سنه معلوم شو د موسی علی السلام د کوز نظرینا چې دې ته په بره نه کتل ورشي په قال او فرمایل موسی او شعیب علی السلام انی اريد زیرا درم ان کہا کا چې تعالی په نکاح باندې درکما اهدب نتین یو د دې دوه جن کونا هاتین دا دوه چې دي ته په خواخه چې کوم دي خوخی هغه تعالی در کوم حالا بدی شرط باندې انت اجرانی ثمانیه حجج چې مال به اجرت راکې دا تو کالو خدمت پر راکې فینات ممتا کچې واده ک 10 لس کاله دلاله غړي بيزي وساتلې کنا نو دا بس فمن عندك دا بس تا احسان وما اريد زيرادا لرم ان اشق عليك پتا باندې مشقت ورغوم ستجدني درد چې ته بیا مې مال را ان شاء الله کدا الله خوښي من صالحین د صالحان ان شاء الله چې ته پتا سره ډېر خصلو قال او فرمایل موسی علیہ السلام ذالک دغه شرط چې دی بیني و بینک پمن زما استاد کې شبا دغه شرط ما ته منظور دی ان ايما الاجلين كم يود دوني تونا قضيت چې ما پورا کړلا فلا عدوان علی نبی ذاته پما باندې یرا سیبا کاته کالمي پورا کړلا کلاس می پورا کړلا بس زما استاد سره دغه معاهده خدا مسله به اختیاري وي سبب د دې نه معلومه شولا چې اجرت مجهوله څه ده جایز دی اجرت مجهوله څه ده جایز الکه دا پندو کې بدل دی نه دې سړک پورې یو سما پوښ په کنه هو زما خو خدا کما د نال ته 70 روپے وختل او کلاس مې دنه وختل هغه مالک ته بس ټیک ته دا پندو کې وچتا و پوښ په کنه اجرت مجهول شګه نه شو هغه مو ته به 100 پیسې باندې دیو یاره مړه کلاس تیرا کې کاته دی پوښ په کنه یا کما د نال سو وختل او قسم دې نه وختل کاته مې دنه نو اجرت مجهول شو اجرت مجهول چې مبزي نزاعت نه مبزي چته نه چې مبزي نزاعت نه نو دا جایز دی پوه شئ خیال کړه دا جایز الکه دا دغه را راوندې کا دا قرضې را راوندې کا دغه ملیشیا والا پوه شئ کنه تعالی به اجرت درکم څه بدل درکم اجرت بدلا درکم کما دل سل درکړل کما دل زر درکړل دی وی ټیک تا پوه شئ بس دا اجرت مجهوله څه شو چې مبزي نزاعت نه دا څه دی جایز او شاباش او بیا ور سره دا وعده و سره وکړه ايما الاجلين قضيت کم یو بنيټي چې ما پورا کړلې فلا عدوان علی نبی ذاته په ما باندې والله على ما نقول وكيل الله په وینا زمونږ استاد باندې کار ساز دی شاهد دی الله زمونږ استاد په وینا باندې څه دی گواه دا مسله ته معلومه شولا چې د هغه زمانہ کې خدمتوم چې کوم نه نشه هغه مہر جوړېدل شي په اسلام کې چونکه فروعات بدل لیکنه په اسلام کې او دغه باندې په مهنت باندې نکاح نه کی په مهنت باندې او په دغه باندې کوش ځکه د نکاح لپاره مال ضروری دی ځکه چې قران پاک کو خطر راغلی دی خیال کړه ان تبتغوا باموالکم خیال کړه چې تاسو طلب د نکاح په څه سره
په مال سره دا زمونږ مذهب د شافعي صاحب هغه وایي چې نه په دغه باندې په خدماتو باندې هم نکاح چې کوم دی نو صحیح فلما قضا موسی الاجل هر کله چې پوره کړ موسی علیه السلام دغه نیټه لرا د ابن عباس رضی الله تعالی عنہ تاسو شوی دی چې کوم نیټه پوره کړل هغه وایي چې د پیغمبر دغه چې دی د پیغمبر خبره هغه د احسان او احسان پس کې دی په لاسو کالو کې دی پوښې به ظاهر د دین ادا چې د لس کاله پورا کړی دی وسار بعلی بیا روان شو سره د اهل انس من جانب التور محسوس کده تور د طرفنا نار نور لرا قال لاهلهم قصوا اني انس نارا لعلي اتيكم منها بخبر او جذوه یا بدل خبر راوړم یا به سروټ کراوړم سروټ کمن النار د ورنا لعلكم تستلون فلما تاها نوديا من شاطئ الوادي الأيمن هر کله چې راغه دغه مقام ته اواز وته وشو د طرفه د سنا د طرفه دغه تنګینا الایمن چې خې تنګه بالبقعه المبارکه په دغه ټوټه کې چې مبارک وا د غزمکه چې مبارک برکت پکې د سود الله تعالی د کرامات او د معجزات من الشجره او دغه بقعه د سوا دغه ونی وا ان یا موسی आवाज تو شو اے موسی علیہ السلام انی انا رب العالمین وان القى الصاق تلت امصاد غرزوا فلما راها تحت ذكانها جان ولا مدبرا ولم يعقب شاته ونکت یا موسی اقبل موسی علیہ السلام را مخته شاکوما ولا تخف ما يريغا انك من الامنين اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم اليك جناحك ځان ته واپس کا د خپل لاس من الرهب د وجد سنا د وجد يرینا خیال کړه لکه څنګه چې د امسانه یریدلې خیال کړه لکه نو دا لاس څه کني دې کا صدا د درخت یو دلې هوڅه کا سپین بشي کنه چې با ته راو باسي نو څه بشي سپین بشي بیا ورتن نه کا چونه یریږي د خپل لاس نه ونه یریږي ښا چې دا لاس چلو چې ما په دې لاس کې خو شغلې پیدا شو خوش من الرهب دا من الرهب علت لپاره د وزمم دی ښا نه لاس چې بیا ترخت ورنه نه باسا د څه د وجنه د یری د وجنه فزانه ک برهانانه دا دوه چې کوم نه دلایل دي مر ربک د جانب ربستانه دا دوه معجزې دي الى فرعون وملئه انهم كانوا قوما فاسقين قال رب اني قتلت منهم يا الله ما هو قتل کړي دي فاخاف ان يقتلون دي بما قتل کی واقي هارون هو ابصم مني ور زما هارون چې دي هغه ډېر پسې دي زمان علي سانن پجبه سرا فارسله معي به زما سره مل کړي کا ما سره ولېګا رت ان د پاره د مدد يصدقني دي به زما تصدیق کوي چې څه خبره کوم دی به صدقه کوشش وکړه د څه رښتینه اني اخاف ان يكذبون زيرګه ما چې دی بدمانه انکار وکي حال فرمایل الله تعالی سنا شد عددک قریب ده چې په مضبوط کم مټشتا بي اخیکا په نبوت تروستا سره ودا موسی عليه السلام لا د دې نه راځي شوی نو او زیره وتور کړی شو چې ستارو ته من نبوت ورکو په مصر کې ونجل لكما سلطانا زبوغرتم مستاسو د پارا خلبا ولا يسلون اليكما دا کفار به ونرسیږي zarar تاسو ته بیااتنا یعنی اذهبا بیااتنا زي معجزات زما سرا زما معجزات ځان سره واخلئ انتما ومن اتبعكما تاسو او تاسو ملګری چې دی من الغالبون دا ټول غالب دي تاسو ته زغلبه ده فلما جاء موسى بآياتنا كل چراغ دي ته موسی عليه السلام سره د معجزات د مونږه بینات قالوا ما هذا الا بشر مفترى وخا دا خدای د سحر راولې دي وما سمعنا بهذا في آبائنا الاولين دا خبره خو چته مون په مشرانو کې نه دی اورېدلې چې دا تاسو وایي چې الله واحد دی او زموږ سره بني اسرائیل آزاد کړي وقال موسى عليه السلام ربي عالم بمن جاء بالهدى
رب زما عالم دی ها هغه پیغمبر باندې چې راتلی کړي دی په هدایت سره من عندي د جانب د الله تعالی نه ومن تكون له الله تعالی علم دی دا چا تكون له عاقبت الدار چې دا غي د پر انجام د آخرت دی خیال کړه زما رب ته علم دی دا چا چې تاسو ته هدایت راوړي دی یعنی چې هغه موسی علی السلام دی او څوک دی او هغه هارون علی السلام دی او هغه چا باندې عالم دی چې داغه د پر عاقبت د آخرت انه لا يفلح الظالمون وقال فرعون ته هدایت راورسید هغه په جواب کې سووي ویا ایها الملأ اے سردارانو ما علمت لكم من اله غیري ظالم نه ما استاسو لپاره په معبود بل سرا زمانہ بغیر بل معبود نشته فاوقدني ور بل کا زما د لپاره اے حمان علت ویني په خټه باندې تاسو چلو کا په خټه باندې ور بل کا خخت ته نه جوړی کا ستنه جوړی کا خخت دا خخت معلومیږي چې دا دغه د را روان دي ښا کوم ځای نه د فرعون د زمانه فجعل لي صرحا جوړه کدمه د فار یو بنگلا لعلي اطلع شيء سر چت کما اله موسی خدای د موسی عليه السلام ته وإني لا أظن بشكل ګمان کوم پته باندې مینال کاذبین شری درو جن دې ور مناره نه د جوړه کړي ها دای خبيث څه جوړ کړو دومره سیبا لنه ډېرې جوړه کړي وا ها دکا ولري ها ونی چخکاریږي مخانه دومره ډېرا کیدا دا ډېرې د دې ځان روانه کړي دا په دغه باندې په پاولو باندې ها نو دا چې دومره رسولې ده لکه مثال تور سره ها دغه غره دا وړاندې شي دومره دنه کړي ها الته ولا بیا سو کوپړې غونډه کې جوړه کړي کوشش وکړه زموناره شکل نه ده د ډېرې شکل ها دای جوړ کړي دي هغه ته هرمان ویلې شي څه ته ویلې شي هرمان په عربی سره نه په چرګې هیڅ فجعل لي صرحا جوړه کدمه ده پر یو بنگلا لعلي اطلع شيء تبصر چت کما اله موسی معبود موسی عليه السلام کا معلومیږي دا دی ویره زما خدای بره دی نزو سره خبرې کوم ښا ویني لا اظن بشکد ګمان کوم پته باندې من الکاذبین چې دروغجن دی واستكبر هو تکبر کو د وجنود لخر د فلاد پدمه په بغیر لا پناه کسرا وظنوا انهم الينا لا يرجعون لدي يقينوا چې دې مونږ ته نه واپس کیږي فاخذنا مونږ ونی سو دې فرعون لرا وجنود لخر د دلرا فنبذنا مونږ وشتل دا ټول په لمه په دریاب ټولم دریاب ته ورګزار فانظروا غرا اے حبیبا کیف کان عاقبت الظالمین وجعلناهم ائمه مونږ وګرځول دا فرعونیان امامان د چا امامان مونږ يدعونا چې خلق بعد الى النار ورد جهنم تا دا امامان د کفر دي و يوم القيامه لا ينصرون ورځ د قیامت بل دي سره مدد نکېږي واتبعناهم في هذه الدنيا لعنه تابع کوم پدی پسې پدی دنیا کې لعنت و يوم القيامه هم من المقبوحين اور د قیامت بدی سي اور د قیامت بدی په قبیحانو کې په قبیحانو کې بدی شي يدعون الى النار لدينا مراد یا خو عیني ورته هکدا دا دعوت د فرعونانو چاته اور طرف ته خپل قوم ورته دي قائد الى النار لکه زمون قائد اعظم چې زمون داخله کې شتا گمراهی ته چې کوم نه سو قیادت کړو ندیم قائد اعظم خلق ور طرف ته بعد او شان ورشا کشمیری رحمت الله علیه د نار تفسیر په معاشیو سره کړی د نار تفسیر په معاشیو سره کړی ته څه چې خلق بالا گناهونو ته د ګناه چې د سبب د څه ده ګناه سبب د ور ګناه سبب د څه ده دا ذکر د څه ده ذکر د مسبب مراد نه سبب ټو شي په کنه ذکر د مسبب انی عاصر خمرا
خمر سبب د څه دی ها خمر سبب دی که مسبب ها خمر خو چې کوم دی نو مسبب دی او عنب ولا څه دی ها هغه ولا سبب نه الته کې ذکر د څه دی ذکر د مسبب مراد نه سبب او دلته کوم ذکر د مسبب مراد نه څه دی سبب دی نه مجاز شکنه دې ته کم مجاز و ها جزاك الله مجاز مرسل ها یو مجاز مستعار دی دا کومه ته وای چې پاره کې علاقه صحیح علاقه پکې تشبیه ها هغه ته مجاز مستعار وایي او دې ته څه ویل شي مجاز مرسل ویل شي د دې سلیل علاقې دي سو علاقې دي سلیل علاقې یو به علاقه د سببیت او د مسبب ويوم القيامة هم من المقبول